بسم الله الرحمن الرحیم. درس نمبر 14 سبق نمبر 4 کا 7واں حصہ. سوارلسم نمبر 14 نمبر درس ته او د سبق نمبر 4 د سلورم نمبر سبق چې دا ومه حصہ ده 7واں حصہ. ٹھیک شو. د مخارج بحث شروع شوی د 17 مخارج په اعتبار سره مونږ چې دی شپږ مخارج هغه ویل دي. صحیح ده. مخ نمبر 1 جو پیدا هم ویل دي، مخ نمبر 2 اقصی حلق، مخ نمبر 3 وسط حلق، مخ نمبر 4 ادنی حلق، مخ نمبر 5 قاف او مخ نمبر 6 کاف. د 17 مخارج په اعتبار سره مونږ شپږ ویل دي. او نن بچی دی په دغه 17 مخارجو کې وم نمبر مخرج وایو. سوم نمبر وم نمبر او وم نمبر مخرج د څه دی؟ د جیم شین یا دی. جیم شین یا غیر ماده دی. صحیح. د دې په باره کې بنن تفصیل وایو. او د اصول مخارج په اعتبار سره تاسو ته پته ده چې اصول مخارج 5 دي: جوف، حلق، لسان، شفت، خیشوم. په دې کې مونږه جوف ویلو یو مخرج او 3 حروف ته ادا کیږي. حلق ویل دي مری ته وای او 3 مخارج دي پکې شپږ حروف ته ادا کیږي. لسان بوش لسان شروع شوه دی. لسان کې اللس مخارج دي وتلس حروف ته ادا کیږي. ما ته تفصیل وضاحت د دې کړو. صحیح ده کنه؟ ګوره د بیا د لسان د غجوبي 5 حصې دي. یو ته اقصی لسان وي د جبه جړ، یو ته وسط لسان وي د جبه مینز، او دریم حصې ته چې د حافه لسان وي د جبه غاړه، څلورم حصې ته طرف اللسان وي د جبه ګول ولا کناره، او پنځم حصې ته د جبه راس اللسان وي د جبه سر ته چې دی راس اللسان وي. نو مونږ چې ویلو چې په لسان کې اللس مخارج دي وتلس حروف دي، نو هغه څنګه دا ځکه چې د جبه 5 حصې دي، نو اقصی لسان کې 2 مخارج دي 2 حروف ته ادا کیږي چې دا غي تفصیل د دینه مخکې درس کې شوی دی په 14 نمبر درس کې. او ورپسې چې کوم دی وسط لسان د جبه مینز تویل کیږي دی کې یو مخرج او 3 حروف ته ادا کیږي. نو هغه بنن وایو. صحیح. ابنن وایو. نه مطلب اقصی لسان مونږ ویل دی د ته بټی کوکو او دا بچی د بنن وایو. او حافه لسان کې یو مخرج دی یو حرف ته ادا کیږي. په طرف اللسان کې 3 مخارج 3 حروف ته ادا کیږي. او پر راس اللسان کې 3 مخارج او 9 حروف ته ادا کیږي. بس دا خو دوباره ما تاسو ته وایي. نه چې زموږ کوم ټاپک ته د اصول مخارج په اعتبار سره لسان شروع دي او د لسان یعنی جبه شروع ده کنه. په جبه کې لس مخارج دي 3 حروف ته ادا کیږي. د جبه 5 حصې دي. اقصی لسان د جبه جړ شوی دی چې یو 2 مخارج دي پکې 2 حروف ته ادا کیږي. لسان کې 2 نمبر حصہ وسط لسان د جبه مینز چې یو مخرج دی پکې 3 حروف ته ادا کیږي. اغه نن دا دی. دلته زبولی کما وسط لسان وسط لسان. ها وسط لسان څه ته وایي؟ د جبه مینز ته. نو دا مخ نمبر د 17 مخرج په اعتبار سره چې کوم نن وم نمبر مخرج دی کنه، نو دا اصل کې په وسط لسان کې دی چې یو مخرج دی پکې 3 حروف ته ادا کیږي. بس دې ټول وضاحت ما وکړو. وس راځي خپل ټاپک طرف ته چې زمون نن کوم مخرج دی. مخرج نمبر 7 جیم شین یا غیر ماده. مخرج نمبر 7 زبان کا درمیان जब अपने मुकाबिल ऊपर तालु के साथ लग जाए तो इससे जीम शीन या गैर मद्दा अदा होते हैं. कलची वम नंबर मखरज अगद सदी द जीम शीन याद है. कलची द जब मियंस कलची द जब मियंस बड़ा तालु सरवुलगी मदल तरीके दी अपने मुकाबिल یعنی خپل مخامخ کنه د جبه میست مخامخ ته چې کوم تعلق دی هغه یادې. نو د دې آسان تفسیر د آسان تعریف به شي کله چې د جبه مینز بر تعلق سره ولګي نو د دینه جیم شین یا غیر ماده ادا کیږي. بس د آسان تعریف شو. صحیح دو. کله چې د جبه مینز بر تعلق سره ولګي یا خپل مقابل، کله چې د جمع میز خپل مقابل بر تعلق سره ولګي مخامخ، نو د دینه چې دی جیم شین او یا غیر ماده ادا کیږي. ګوره تاسو په دې پوه شئ جیم یو حرف ته ذهن ته خبره لاړه، شین یو حرف ته ذهن ته خبره لاړه چې جیم هم د دې وم نمبر مخرج نه ادا کیږي. شین یا غیر ماده کې به بعض کسان لګه مطلب مشوش وي چې دا یا غیر ماده څه ته وایي. په جیم پوه شوم په شین پوه شوم خو یا غیر ماده څه مطلب و. نو ګوره د یا په 3 قسمه داس دقیقه یا په 100 قسمه ده. په 3 قسمه یو د یا ماده دویمه یا ده یایلین ورته ویل کیږي.
او درېمه یا ده یا متحرکه. څه ورته ویل کېږي؟ یا متحرکه. یا په څو قسمه ده؟ یا مده، یا لینا، یا متحرکه. اوس راځي چې دا زده کړو چې د دې درېو مطلب څه دی. یا متحرک یا مده څه ته وایي؟ ګوره یا نو یا مده د مد نه وتې دي. یا مده یا ساکن ما قبل زیر، مثلا انی، نو دلته یا ساکن ما قبل نون د لاندې زیر دی، نو دا یا مده شوله. تاسو په دې خبر ورسېدې. یا مده څه ته ویل کېږي؟ یا ساکن ما قبل زیر، چې هر کله یا ساکن راشي د یا د پاسه سکون راشي او د هغې نه مخکې چې وروسته چې کوم حرف ته لاندې د هغې د لاندې زیر راشي، نو دې ته ویل کېږي یا مده. ډېر شي مثالونه دی په قرآن کې. انی یا کې مده ده. ربي یا ساکن ما قبل بعد لاندې زیر، دا یا مده شوله. نو یو قسم دا شو. یا لینا، یا لین څه ته وایي؟ یا ساکن ما قبل زبر، یا ساکن ما قبل زبر، مثلا قریشن. یا لینا دې ته وایي هر کله چې یا ساکن راشي، یا ساکن د یا د پاسه سکون راشي او د دغې نه مخکې حرف د پاسه څه راشي؟ زبر راشي. نو چې کله یا ساکن یو مخکې ته زبري د حرف د پاسه، نو دې ته یا لین وایي. یا لین ورته ویل کېږي. په مثال به اوس پوه شئ. ګورئ قریشن، اوس دا قریشن دی که نه؟ نو دلته یا راغلی ده که نه؟ خو یا ساکن ده. یا څه ده؟ یا د پاسه دلته سکون دی، یا ساکن ده. ما قبل را د پاسه، ما قبل را حرف د دین راغلی دی، د پاسه زبر دی. نو ری قوری، نو دا یا لین ده. دا څه ده؟ یا لین. قوری یوازې دا نه. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. یا ساکن ما قبل سواد ما قبل حرف د پاسه زبر دی کنه؟ د سواد د پاسه زبر. یا ساکن ما قبل زبر دی، یا لین شوله. والصيف، نو دا دریم قسم شو. د یا دریم قسم یا متحرکه، یا حرکت والی جس پر زبر زیر پیش ہو. یا متحرکه خو آسان دی کنه؟ متحرک هر پیژنې چې کله په حرکت د راشي بس دې ته متحرک حرف وایي. یا په د پاسه زبر حرکت راشي، یا زیر حرکت، یا پیش حرکت، نو هغې ته موږ متحرک حرف وایو. نو د یا متحرکه نه دغه مطلب دی. بچ یا راغله په یو ځای کې یا راغلی او د پاسه په زبر پوه شو چې دا یا متحرکه ده، د پاسه په لاندې ته زیر پوه شو چې یا متحرکه ده، د پاسه په پیش پوه شو چې یا متحرکه ده. لکه مثال ته ګورئ. یقالو، وس دلته یا د پاسه پیش دی، نو دا یا متحرکه ده. دلته وګوره. یکادو، دلته د یا د پاسه زبر دی، نو چې دا یا متحرکه ده. نو زما د رب امید دی تاسو به د یا په دغه درې قسمونو باندې پوه شوي یې. د یا درې قسمونه دي: یا مده، یا لینا او یا متحرکه. اوس راځئ خپل دغه ته ګوره. مونږ ووایو چې کله د ژبې منځ خپل مخامخ بره تالو سره ولګي، نو د دې نه جیم شین یا غیر مده ادا کېږي. نو د یا غیر په مده پوه شئ. مطلب یې دا دی چې د دې نه درې حروف ادا کېږي. جیم ته ادا کېږي، شین ته ادا کېږي او یا غیر مده ته ادا کېږي. یعنی د یا مده نه علاوه د دې مطلب څه دی؟ یا غیر مده ته ادا کېږي. مطلب یې دا دی چې د یا مده نه علاوه یا لینه او یا متحرکه د دې مخرج نه ادا کېږي. اوس پې ورسېدې. یا غیر مده نه څه مطلب؟ یعنی د یا مده نه علاوه د یا درې قسمونه دي، د دغه یو قسم ته لرکه چې یا مده ورته وایي، او دا دوه یا لینه او یا متحرکه د دې نه ادا کېږي. دا یاد ساتئ. امام فرا او امام سیبوي وایي چې یا مده، یا لینه او یا متحرکه دا درې ونه یاګانې د دې مخرج نه ادا کېږي چې د جمع مینځ بره تالو سره ولګي، د دې نه دا درې ونه حروف ادا کېږي. یعنی جیم شین او یا بس یا ته ادا کېږي. نو دا یا درې ونه یاګانې ته مراد اخلي. هغوی ته دا درې ونه یاګانې مراد اخلي، خو مونږ ته نه اخلو. ولې؟ مونږ د جمهور علما په نیز باندې چې دا څه بیانو. مونږ مخارج چې دی د امام خلیل ابن احمد الفراهیدي رحمه الله په نیز باندې چې دی روان یو. هغه وایي چې د 29 حروف 17 مخارج دي او د هغه په نیز باندې یا مده چې کومه ده کنه یا مده دا د جوپدهن نه ادا کېږي چې دغه مونږ دغه کړو چې جوپدهن نه درې حروف ادا کېږي: حروف مده، واو مده، یا مده، الف مده. نو په هغې کې یا مده راغلې ده. نو د دې نه علاوه
چې دا به دغه کو د دې مخرج نه د یا مد د جوپیدان نه ده کیږي او د یایلین او یا متحرکه یایلین او یا متحرکه دا دواړه یاګانې چې دي دا د دې مخرج نه ده کیږي چې کله د جبې منځ بره تعلق سره ولګي نو د دې نه ساده کیږي جیم شین یا غیر مده یا داس وایا جیم شین یایلین او یا متحرکه د دې نه ده کیږي جیم شین یایلینا یا متحرکه ادا ہوتے ہیں بس دا د دې تفصیل تاسو ته هغه وضاحت شو بیا راځي چې د جیم شین تصویر کیږي د جیم شین یا غیر ماده د درې وړ حروف تصویر کیږي د مخرج په اعتبار سره ان تینوں حروف کو حروف الشجریہ کہتے ہیں دا جیم شین او یا غیر ماده د درې وړ حروف ته حروف الشجریہ وای دا شجریه د جیم په سکون سره د شجریه بنوای دلته جیم په سکون سره د حروف الشجریه دا حروف الشجریه وتولي وي دا حروف الشجریه ورته ځکه وي چې دا شجرون نه د جیم په سکون سره چې وي شین جیم را شجرون دا په عربی کې د جبې مینز او بره تالو د دې بره تالو د جبې د مینز د دې ترمنځ چې دا کم خالی ځای دی کنه دا کم کلاو ځای دی د دې ترمنځ دې ته په عربی کې شجرون وایي او په اردو کې د دې لپاره هم لفظ نشته دی په اردو کې د دې لپاره غوړ لفظ نشته دی چې ته وایې چې یاره د جبې منځ او بره تالو ترمنځ چې کوم شجر یعنی مطلب دې ته چې څه ویل کېږي په اردو کې ورته دا وایي نه بس دې ته شجرون وایي صحیح زما د رب نومید تاسو به په دې باندې پوه شوي نو چونکې حروف شجریه ورته ځکه وایي چې د جبې منځ بره تالو د دې ترمنځ دا کېږي که نه نو په دې وجه دې ته حروف شجریه وایي لسان شروع شوی دی اقصای لسان مشو وسط لسان مشو چې یو مخرج دی پکې د جبې منځ ته یو مخرج درې حروف ته د کېږي وضاحت د موکو ورپسې حافظ لسان دی دریم د جبې درېمه حصه حافظ لسان د جبې غاړې ته وي د جبې غاړه نو دې کې یو مخرج دی یو حرف ته د کېږي ان شاء الله دا به ورپسې درس کې وایو په خپل خصوصي دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین